یو مشهور صحابي سي ډېر بزرګ صحابي دی د ابو ذر غفاري رضی الله عنه په نامه باندې. ابو ذر غفاري رضی الله عنه چې کله د محمد رسول الله په نبوت باندې خبر سو چې یو داسې کس راغلی دی د نبوت دعوه یې کړې ده. په دې وخت کې ابو ذر غفاري په مدینه کې دی، لیکن د ابو ذر غفاري یو مشر رور دی د انیس په نامه باندې دی. دا ډېر غټ شاعر هم و. ابو ذر ورته وایي چې انیسه ته ولاړ سه مکې مکرمې ته، د دې کس یو څه حالات ما ته بیان کړه، له ده سره ملاقات وکړه چې دا څنګه کس دی، د کوم شي دعوت کوي، د چا دین یې مختاره کړی دی، کومه طریقه یې. حضرت انیس رضی الله عنه چې کله رالی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات یې وکتل، له ده سره یو څه وخت تیر کو، بیرته چې کله خپل رور ته رالی ابو ذر غفاري ته وایي چې زه خو ورغلم هغه ځوان مې ولیدی، هغه به یو څوک په خیر باندې امر کول، امر بالمعروف به یې کوئ او نهي عن المنکر به یې کوئ، له بدو کارو څه به یې خلکه منع کول او د شو اخلاقو دعوت به یې و خلکو ته چلوئ او پر خلکو باندې به صله رحمي کوله. او کم کلام سیده وایو هغه کلام ما د اشعارو په برابر باندې په اشعارو کې کم اوزان راځي. دغه انیس یو غټ شاعر و، د خپلو شعرو و وزنو ته مې واچوئ، هغه کم کلام سیده وایو هغه د شعر غوندې نه و، هغه د شعر له وزن سره نه و برابر، ځکه دی خو د الله تعالی کلام وایي، د قرآن کریم تلاوت به کوئ، نو لهذا دی شاعر نه و، دی یو جادوګر نه و، دی یو دروغجن نه و. ابو ذر غفاري چې کله دا خبرې واورېدې له مدینې منورې څخه را روان سو، دی و مکې ته رالی. کله چې مکې مکرمې ته رالی د محمد رسول الله حالات یې وکتل، له هغه سره یې ګزاره وکړله. نو ابو ذر غفاري رضی الله عنه هم په دې وخت کې پر محمد رسول الله باندې ایمان راوړی. ابو ذر غفاري رضی الله عنه چې کله له مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته رالی، په دې وخت کې یو دی بلې انیس په نامه چې د ده مشر رور دی. تر راتګ مخکې ابو ذر غفاري چې کله ایمان راوړی دستي و مسجد حرم ته رالی. په مسجد حرم کې اعلان وکړو چې زه محمد رسول الله په رسالت باندې منم او الله تعالی په وحدانیت باندې منم. قریشو مشرانو چې کله د ابو ذر غفاري خبره واورېده چې دا له مدینې څخه راځي او پر محمد باندې پر دې یتیم باندې ایمان راوړي، ابو ذر غفاري یې دومره ووایي چې له ډېرو وهلو څخه ابو ذر غفاري پر مځکه وغورځېدی. په دې وخت کې حضرت عباس چې د محمد رسول الله اکا دی هغه رالی د قریشو له مشرانو څخه ابو ذر غفاري خلاص کړو. ابو ذر غفاري بیرته محمد رسول الله ته رالی. محمد رسول الله ورته فرمایي چې ولاړ سه مدینې ته چې کله بیا زما پر دین باندې خبر سي چې زما دین غلبه کړې ده، په هغه وخت کې بیا دا خبره ښکاره کړم. او هلته هم د دې خبرې دعوت چلوه. ابو ذر غفاري رضی الله عنه رالی چې کله کور ته راورسېدی مدینې منورې ته، اوس یو دی د یوې مشر رور انیس دی، دواړه ښه په شفقت باندې و خپلې مور ته کښېنستل. اول وار یې و مور ته دعوت ورکړو، هغې مور یې هم پر محمد رسول الله دین ومنئ، رسول الله په رسالت ومنئ، الله تعالی په وحدانیت ومنئ، حتی تر دې حده پورې چې ابو ذر غفاري دومره دعوت وچلوئ چې د ده د دعوت په خاطر باندې د ده سم نیمۍ قبیله منور په ایمان باندې وګرځېدل.